السلام علیکم سټوډنټس نن به زموږ ان شاء الله ټاپک وي پارکینسن ډیزیز. دا ډیزیز زموږ دا چې کوم پارت دی دا 17 نمبر پارت دی په دې 3 نمبر یونټ کې په HN 2 کې پور سمستر کې. د دې چپټر نیم چې کوم هو هغه نیورولوجیکل نرسنګ دی. ټیک ده. نو موږ په دې کې نور چې څونه هم ډیزیز دي انسیفلایټس شو، مننجایټس شو، ابرینپس شو، دا ټول موږ څه کړي دي په دې کې الریډي اپلوډ کړي دي. که تاسو نوي کتي نو HN 2 پلی لیست ته وزټ وکړئ په کیم یونیورسټي لیکچر احمد کې، نو انشاءالله تاسو ته میلاو شي. اوس راځو موږ پارکینسن ډیزیز، چونکې دا د سرزید په سلایډ کې چې کوم دی هغه موجود نه و، نو موږ دا چې کوم دی د مختلف قسم سلایډ چې کوم دی دا کلیکټ کړل او تاسو ته مو پریزنټ کړل. اوس راځو پارکینسن ډیزیز څه ته ویل کېږي. نو ګوره پارکینسن ډیزیز دا زموږ سره یو نیورولوجیکل پروګریسیو کرونیک ډسټرکټیو ډیزیز دی چې په دې کې زموږ سره په برین کې یو مطلب نیوروګلیا ده یا داسې نیوکلیای ده چې هغې ته موږ سبسټنشن نیګرا وایو. هغه نیوکلیای چې کوم دی کله چې ډیمیج شي نو د ډوپامین پروډکشن څه شي هغه کم شي. نو چې ډوپامین پروډکشن کم شي نو د هغې د وجې پارکینسن ډیزیز لګي. ټیک ده. نو دې کې تاسو ته یاد ساتئ چې کم داسې نیورو ټرانسمیټر دی چې د هغې د کموالي د وجې ډیزیز پارکینسن اکر کېږي، نو هغه ډوپامین دی. صحیح ده. اوس راځو objectives د ریسرچ. نو by the end of this unit the learner will be able to discuss the medical surgical management of the Parkinson utilization nursing process to extend care to a patient with Parkinson disease, appreciated patient and family need for teaching and home management. نو دا ټول objectives دي ون بای ون به انشاءالله موږ دا کلیر کوو. اوس بیکګراوند، موږ بیکګراوند ته لامبې راځو چې کوم زموږ سره پارکینسن ډیزیز دی PD ټیک شه واز فرست ډسکرایب ان 1817. اوس زموږ سره دا په 1817 کې چې دا فرست ټایم ډسکرایب شوی و ایز شیکینګ پالسی. دیتا یو شیکینګ پالسی څه دیته نیم ورکړی و چې دا کوم ډاکټر کړو بای ډاکټر جیمز پارکینسن. د هغې ډاکټر نوم چې کوم دی هغې کې پارکینسن و، نو دې وجې د ډیزیز له پارکینسن نیم ورکو. فار ہوم د ډیزیز واز نیم اینڈ اپریل 11 اپریل از د ورلډ پارکینسن ډے. نو دا هر کال چې کوم دی نو دا 11 اپریل دا څه کېږي دوی سیلیبریټډ کوي. نو دا خو د دې بیکګراوند شو. اوس راځو د دې انټروډکشن ته چې څه طریقې سره پارکینسن ډیزیز چې کوم دی هغه اکر کېږي. نو د انټروډکشن شروع کول نه مخکې موږ تاسو ته یو عاجزانه ریکویسټ کوو که تاسو به دې کې یونیورسټي لیکچر احمد یوټیوب چینل نوي یې نو سبسکرایب کې او بیل آیکن خامخا دبو کې چې تاسو ته نورې ویډیوګانې په اسانه میلو شي. اوس راځو انټروډکشن ته. ګوره پارکینسن ډیزیز از ا سلولی پروګریسیو کرونیک نیورولوجیکل ډیزیز. صحیح ده. that affect a small area of nerve cell in an area of the brain known as the substantia nigra. ګوره موږ سره پارکینسن ډیزیز دا هغه ډیزیز دی چې دا سلولی پروګریسیو دی، مطلب دا ټایم سره سره څه کېږي بیا نور ورسن کېږي. ټیک ده. خطرناک کېږي. او بل دا کرونیک نیورولوجیکل ډسارډر دی، مطلب چې کوم داسې وي د لانګ ټایم نه دا افیکټډ را رواني او اخره کې چې کوم دی څه وشي هغه مسله څه شي کریټ شي. نو د دې وجې په برین کې یو سمال ایریا ده چې هغې ته موږ مطلب کلیکشن اف نرف دی چې هغې ته موږ وایو سبسټنشیا نیګرا، دا پکې څه شي افیکټ شي. اوس this cell normally produce dopamine. دا سبسټنشیا نیګرا نارملی پروډیوس کوي ډوپامین. ټیک ده. چې ډوپامین زموږ سره ا کیمیکل نیورو ټرانسمیټر دی. ټیک شه یا نیورو ټرانسمیشن کوي. They transmit signal between the area in the brain that when working normally coordinating smooth and balanced muscle movement. ګوره د مسل موومنټ نارملی زمونږ بیلنس ساتل دا د چا کار دی؟ دا د دې ډوپامین نیورو ټرانسمیټر کار دی. اوس تاسو سوچ وکړئ چې کله د دې کمی یا سیواواله راشي نو چې کوم نارمل د دې مونږ کوارډینیشن د لاسو خپو ګرځېدل دا بیلنس دا ټول دی کنټرول کوو، نو دا بیا نشي کنټرول کولی. صحیح ده که نه؟ بله خبره دا ده چې پارکینسن ډیزیز کاز د نرف سیل
to die. ټیک شه چې کوم نرف سیل دي هغه ډای شي that lead to the deficiency of the neurotransmitter dopamine. as a result body movement are affected. نو په دې پارکینسن ډیزیز کې چې کوم نرف سیل دي د سنسیشن نیګرا هغه د شي ډیمیج شي چې کله ډیمیج شي نو بیا ډوپامین پروډکشن نارملی د هغې نه کېدو خو چې اوس افیکټ شو نو بیا ابنارمل کې دا څه کې نیورو ټرانسمیټر چې کوم ډوپامین دی د هغې پروډکشن نه کېږي نو چې د ډوپامین پروډکشن نه کېږي نو دا نارملی چې کوم مومنټ کوارډینیشن څه کول مینټین کول هغه به نه مینټین کېږي په خبره پوه شولې. It is characterized by muscle weakness, rigidity, resting tremor, bradykinesia, slow movement and gaits. ګور د دې موست چې کوم کامن کریکټرسټیک دي د دې پارکینسن ډیزیز نو مسل به ویکنیس راځي ټیک تا پهلا بل ریجیډیټي به پکې راځي سختوالی به پکې راځي بل ریسټینګ ټریمر به راځي مطلب یو پرسن چې وي هغه ناست وي او د هغه څه کېږي ټول وایبریشن کېږي ټیک تا. bradykinesia دا چې کوم دی نو موست امپورټنټ ټیم چې کوم لپاره څه دی چې bradykinesia دا ساين سمپټم کریکټرسټیک دی د پارکینسن ډیزیز ټیک شه چې bradykinesia څه ته ویل کېږي چې کله سلو مومنټ اینډ گیټس راشي ټیک ده مطلب زیاتره دا په اولډ ایج کې وي ټیک ده ځکه چې که تاسو لیدلي وي که نه د اولډ ایج کې بوډاګان څه کېږي اولډ ایج والا دوی په قلاره ګرځي د دوی اخري سپیډ چې کوم دی نو هغه څخه په قلار روان وي پوه شو خبره باندې د دوی څه وي د دوی bradykinesia وي. بلې پارکینسنزم از a syndrome with numerous causes of which Parkinson disease is the most common. ٹھیک شه نو دا پارکینسنزم کې دا سندروم چې کوم دی دا ډېر موست کامن دغه دی سندروم چې دا اوس د تاسو ګورئ دا برین دی په برین کې دوه قسمه نیورو ټرانسمیټر دی مینلی یو ډوپامین دی ټیک ده دا ډوپامین پاتوی ده ټیک ده نو ډوپامین څه څیزونه کنټرول کوي دی ها چې کوم دا ایریا دا ډوپامین دی پروډکشن کوي اوس د ډوپامین مینلی یو فنکشن دار چې د ریوارډ سیستم کنټرول کوي مطلب چې کوم موټیویشن دی د انسان کنه هغه دا ډوپامین کنټرول کوي بل چې کوم دغه د پلیئر دی خوشي ده یا یوروپیا ده یوروپیا دې ته ویل کېږي چې دا ایکسټریم هیپینس وي نو دا څوک کنټرول کوي ډوپامین مطلب د زیات خوشحالی په ټیم کې ډوپامین ریلیز شوي وي بل دی موټر چې کوم فنکشن دی اور پاین ټیونینګ دی اور کمپلشن دی یا پریزرویشن دی دا خو د دې نارمل فنکشن شو د چا د ډوپامین. اوس راځو چې کوم ایریا زموږ سره د سیروټونین پاتوی ده ټیک ده دا سیروټونین پاتوی ده نو په دې کې څه کېږي سیروټونین مین کار دی چې دی موډ سټیبلایزر دی بل میموري پروسس کول صحیح ده او سلیپ پیټرن مینټین کول او کنجیشن نه وستل صحیح ده کګنیشن سوري ټیک ده نو زموږ سره دغه فارټ چې کوم دی په دې کې صحیح ده بیسک اناټمي ده د پارکینسنزم په برین کې دا هیپوکیمپس ریپی نیوکلیس وی ټي آی چې کوم دا وینټرل ټرایجیمینل چې کوم وینټرل ټرایجیمینل ایریا ده اوس راځو د دې کازز ته چې دا څه د وجې کازز یې څه دي او ریسپیکټر د پارکینسن ډیزیز څه دي نو پهله دا دی چې دا ایډوانس ایج کې زموږ سره ټیک ده مطلب above 60 year mostly seen while young onset Parkinson disease can occur between the 21 to 40 مطلب ینګر چې یادېږي ینګ onset Parkinson disease چې نو هغه د 21 نه والا د 40 year ټایم کې کېدی شي دې نه مخکې نشي کېدی اور چې کوم زیات چانسز وي نو هغه 60 نه above چې کوم دي صحیح ده سکس خبرو وکړو نو میل په میل کې به دا ډېر زیات وي مور کامنلی ټو ګیټ دین فیمیل وجه څه ده ریزن دا دی چې ګوره په میل کې زموږ سره اسټروجن هارمون نشته ټیک ده دې کې خو دا اسټروجن پکې خبره ځکه کو چې په فیمیل کې دا اسټروجن هارمون زیات وي نو دا اسټروجن از ا پروټیکټیو ریسپانس کار کې زموږ په باډی کې پوه شوې خبره باندې نو دې وجې چې کوم دی نو فیمیل زیات سیکیور وي اور میل چې کوم دی نه سیکیور نه وي هغوی ته زر لګي بل فیملی هسټري ده having one or more close relative with the disease increase the risk of getting مطلب دا فیملی هسټري کې چې ته په داسې نږدې غوندې ریلیټیو رشته دار کې وي که نه نو دا تا ته چانسز ډېرېږي صحیح ده
د دې تپوس وکړو. بیا به چې کوم دی کازز دا دي پکې راتللی شي چې لو استروجن لیول. صحیح ده که نه. موسٹ مینوفازل وومن چې کوم مینوفاز راغلی وي، مطلب چې کوم پیریډ دی د هغې 28 days والا منسټر سایکل هغه سټاپ شوي وي. who did not use hormone replacement therapy is more risk of getting the disease. نو دغه ټیم کې چې کوم دی بیا اوس استروجن هارمون کم شولو، نو دې ته ته موږ به ووایو که نه چې د مین ته ځکه مطلب چې کوم فیمیل دي هغوی ته ځکه نه لګي ځکه چې په دوی کې استروجن هارمون سیوا دی. اوس چې استروجن هارمون مکمل څه شي هغه کم شي، نو بس بیا به څه کېږي، بیا به چې کوم دی دا ډیزیز په اسانه باندې دې ته لګي. پوه شوه خبره باندې. بل پکې دا دی چې اګریکلچر ورکس دا هم کېدلی شي چې ایکسپوجر ټو انوایرمنټ ټاکسیک سبسټانسز مطلب پیسټیسایډ شو، هربیسایډ شو، انهبټ ډوپامین پروډکشن اینډ پروموټ پری ریډیکل ډیمیج. مطلب ګوره اګریکلچر دا که یو پرسن دا په پټو کې کار کوي، فارمینګ وغیره کې، ټیک ده، هغه مختلف قسم ذرات چې کوم دي هغه څه کوي، بیا نایټریټ وغیره دا خاورې اچي، نو په هغې کې مختلف قسم ټاکسیک څیزونه وي، او دغه ټاکسیک څیزونه څه لپاره وي؟ د پیسټیسایډ او هربیسایډ د دې د سټاپ کولو دپاره. نو کله چې دې دا هرب او شرب په کیمیکل سپری وغیره باندې خراب کړي، نو د دغې د وجې د ډوپامین پروډکشن څه شي کم شي. صحیح ده. These involved in farming and are exposed to such toxics have a greater risk of getting the disease. نو زیات چې کوم ایکسپوجر څه وي هغه چانسز وي چې دته څه ولګي دا مسله ته راشي. لو لیول اف ویټامینز چې کوم چاته چې کوم پرسن کې ویټامین اماؤنٹ لو وي، نو په هغه ته هم دا پارکینسن ډیزیز لګي. نو researcher D was found that people with low level of vitamin B develop severe Parkinson's symptom. نو چې کوم پرسن دا مطلب ویټامین بی لیول کم وي، نو هغه ته پارکینسن سمپټم چې کوم نو زیات راتللی شي. اوس هیډ ټراما د وجې هیډ ټراما ټو هیډ neck and upper cranial spine increase the chance of getting Parkinson. چې کوم پرسن ته زیات هیډ انجري وغیره وشي، نو دغه د وجې دلته چې کوم هغه چانسز یا زیاتېږي پارکینسن. بل دی پیتوفیزیالوجي، مطلب دا دی چې د دې اوس پیتوفیزیالوجي څه ده، ټیک ده. نو پهله چې کوم خبره کېږي پیتوفیزیالوجي کې د دې اننون کاز دی، ټیک ده. بیا بل دی چې ډیټوریشن اف نیوران ان ا ریجن اف د برین چې کوم سبسټنشن نګره ده د هغې ډیویشن راشي، کله د نیوران دغې سبسټنشن نګره ډیویشن راشي، نو دغې د وجې ډیکریز سیکریشن اف ډوپامین نیورو ټرانسمیټر، دا نیورو ټرانسمیټر څه شي دا کم شي پروډکشن، نو د دغې وجې چې کوم مومنټ ډسټربنس دی هغه کاز شي. پوه شوم خبره باندې که نه. دا هم دغه شان دي کارپس کلوزم دی اور بیسل ګینګلیا د برین کې، ټیک ده. سبسټنشن نګره شوله دا مین ایریا دی. کله چې ډسټرکشن اف د ډوپامین neuronal cell in the substantia nigra in the basal ganglia، کله چې د ډوپامین د پروډکشن چې کوم سیل و هغه ډیمیج شي، نو څه چلو شي ډیپلیشن اف د ډوپامین سټور. نو چې کوم ډوپامین دلته سټور کېږي هغه به اوس چې کوم نه سټور کېږي، نو چې سټور کېږي نو ډیجنریشن اف د ډوپامینرجیک نیوران ټرایل پاتوی، چې کوم ډوپامین پروډکشن نیوران دی هغه ډیمیج شي. او چې ډیمیج شو امبیلنس ایکسایټیشن مطلب اسیټایل کولین اینڈ انهبیټینګ ډوپامین. ګوره دا دوه قسمه نیورو ټرانسمیټر دي، اسیټایل کولین دا زموږ سره ایکسایټډ نیورو ټرانسمیټر دي، اور چې کوم ډوپامین دی نو دا انهبیټینګ نیورو ټرانسمیټر دي. صحیح ده. نو دا څه شي کارپس کلوزم ته راشي، د دې امبیلنسینګ سټارټ شي. بیا دغه امپیرمنټ اف ایکسټرا پیراډایمل چې کوم ټریک کنټرولینګ کمپلیکس باډي موومنټ، دغه ایکسټرا پیراډایمل چې کوم ټریکس دی، ټیک ده. نو دا څه کي دا نارمل څه ساتي، هغه کوارډینیشن لیول صحیح ساتي. که چېرته دا څه شي خراب شي امپیر شي، نو دې د وجې ټریمر لږ ریجیډیټي او برډیکانیسیا به راځي. پوه شوې په خبره باندې. اوس کلینیکلی مینیفیسټیشن څه سره راتللی شي. کلینیکلی مینیفیسټیشن مطلب چې کوم ساين سمپټم دی کې پارکینسن ډیزیز is associated with the death of
death of dopamine neuron in the substantia nigra pars compacta, which is due to a neurodegeneration when a significant number of मतलब په برین کې یو ایریا ده چې هغې ته مونږه پیرس کمپیکټا وایو. ټیک ده، په دې کې چې کوم نیوران دي د هغې ډیجنریشن وشي او د ډوپامین چې کوم پروډکشن دی هغه شي سټاپ شي. تاسو دې پکچر ته وګورئ، دا چې کوم دی نو اولډ ایج کې دی بیا څه شي دې ته قشان دی مطلب هغه بینډ شي. ښه جي. بل پوینټ دا دی چې when a significant number of this neuron have died, the individual will likely to start to experience movement. نو کله چې دغه نیوران زیات نمبر کې ډایټ شي، مړ شي، صحیح ده مړه شي، نو دغه د وجې بیا چې کوم مومنټ هغه ایکسپیرینس دی هغه څه کېږي خرابېږي. بل دا دی چې ریلیټډ پرابلم لایک ټریمر. ټیک شه، چې کله اوس فار ایگزامپل څه راځي یو پرسن د ټریمر وغیره ریجیډیټي یا سلونیس مومنټ اف د پوسټر انسټیبلیټي دا ورته ټول راځي دغه. ټیک ده، بیا څه کېږي which are the hallmark symptom of the Parkinson disease. نو Parkinson disease مین چې کوم پوینټ دی همدا دی چې د کې څه راځي سلونیس راځي یا پوسچر انسټیبلیټي راځي. اوس ساین سمټم مونږ ته څه دي؟ ټیک ده، نو کلاسیکل 4 کارډینل ساین دی. یو سره ټریمر به راځي، ریجیډیټي به راځي، آیکاینیسیا به راځي، پوسچر انسټیبلیټي به راځي. نو دا ټول موږ سره څه دي کامن ساین سمټم دي. ټیک ده، 4 کارډینل ساین. ټیک شو. بل دا دی دلته به چې کوم دی نو ماسک لایک فیشیل ایکسپریشن به راځي. نو دلته به څه کېږي خپل هغه چې کوم فیشیل فیس دی هغه به ایکسپریشن به څه کېږي بدل غونده کې به دې ایکسپریس کوي. ټیک شه. بل دا دی چې ډسپیګیا به کېږي. ډسپیګیا مطلب دا دی چې ډیفیکلټي ان سولینګ، لیس سیکچوال کیپیسټي به وي، کیپیسټي به سیکچولیټي زیاته نه وي. بل چې کوم دی نو ګیټ چینج به راځي او سلیپنس به راځي اور سلیویشن به کا. ٹھیک تھا، سویٹنگ، مینٹل ڈسٹربنس، ڈائمینشیا به راځي اور ڈپریشن ڈس آرتیسیا مطلب دا دی چې کوم دی پروننسیشن آف دا مطلب ورډینګ دی. ټیک ده، پروننسیشن چې کله دی کاری کوي دیر پر دغه ټرمینالوجي موږ څه وایو ډس آرتیسیا. ویټ لاس چې کوم دی هم کېدلی شي. ټیک ده، اور هارټ بینډ ټوورډ، صحیح ده که نه. بل راځي دغه چې مایکروګرافیا. پر مایکروګرافیا دا دی چې د چې کوم هینډ ریټن وي هغه به څه وي هغې کې به ابنارملټي راځي. پوه شوه په خبره باندې. اوس ډایګنوسټک ایوالویشن مطلب موږ په څه طریقې سره دا معلومولی شو. نو هسټري کلیکشن به وکړو چې فزیکل ایگزامینیشن پکې راځي، سټي سکین به ولکو اور ایم آر آی کې ول مطلب لوکالایز وګورو چې کوم ځای کې دا مسله کوم نیوران کې کار شوې ده. بل منټل هیلث سټیټس دی. نو منټل سټیټس ایگزامینیشن ښه جي. بل دی نیورولوجیک ایگزامینیشن. نو دې ټولو په ذریعه باندې موږ ایوالویشن کوو د ډایګنوسټک سي ده. بل کمپلیکیشن د دې څه سره راتللی شي؟ نو پهله نمبر چې نو ډایمینشیا راتللی شي. بل اسپایریشن کولی شي اور چې دریم نمبر کوم دی هغه انجری مطلب انجری ډیو ټو پالینګ. کله چې د پالینګ د وجې نو پالینګ په دې کې ډېر زیاته خطر دی ځکه چې د مومنټ صحیح طریقې سره نه کېږي، مسلې ویک شوي دي. پوه شوې په خبره باندې. اوس په د دې منیجمنټ څنګه کوو؟ نو ګورو ته دیر از د کمپلیټ کور فار پارکنسن ډیزیز. ټیک ده، مطلب د دې کور کې دي شي علاج یې کېدی شي پارکنسن. ټریټمنټ از ډایرکټډ ایٹ کنټرولینګ سمټم اینډ مینیپولیټ فنکشنل انډیپینډنس. په تا ول په ټول نه مخکې څه کېږي هغه ټریټمنټ چې پرسکرایب کړي نو تاله به د فنکشن او د چې کوم هغه نو به څه کوي دغه ټریټمنټ وي ډایرکټډ ټو کنټرولینګ سمټم. نو دا به څه کېږي دا چې کوم کنټرول دی هغه به راولي. بل انټیننګ فنکشنل انډیپینډنس او چې کوم فنکشنل ورکینګ وي هغې کې به تا انډیپینډنس ساتي. پوه شوې په خبره باندې. بل دیر آر نو میډیکل سرجیکل اپروچ دیټ پریوینټ ډیزیز پروګریشن. دلته کې خو چې کوم دی نو داسې وي دیر از نو میډیکل سرجیکل اپروچ
and to prevent disease progression. ګوره د disease د progression چې کوم نو هغه مطلب سو facilitation was دا نه موجود نو په کار دي چې د سروتو کو د قلنګ وغیرہ مطلب چې کوم کنټرولینګ ایریا دا چې یو ایریا ته چې کوم نه هغه سنرسي عقب اپروچ نشته دی چې کیرو کې چې دا ډیزیز پریونټ شي نو بیا موږ سوګو دا availability both product care is individual for each patient هر یو پیشنټ له ځان ځان کیر ورکړي based on preventing symptom and social and awareness or دا شانتي occupational needs دا ټول نیډز چې کوم دي معلومول دي نو دلته لیکلي دي چې individualize for each patient ټیک ده د each patient لپاره ځان له ځان لوي بل خبره ده چې or occupation need دی نو pharmacological management is the main way یا main stay of treatment دی पहले नंबर چې کوم دی نو هغه parkinsonism medication دا چې لیوډوفا استعمال لیوډوفا it is the most effective agent that mainly of treatment for controlling the symptom particularly bradykinesia and rigidity bradykinesia or rigidity په دې لیوډوفا باندې موږ سګو ټریټ کوو ٹھیک تھا sunny met it is a made of the levodopa and carbidopa and levodopa enter to the brain is converted into dopamine while the carbidopa increase its effectiveness and prevent the side effects of the levodopa such as nausea and vomiting no that's come nadi hawa side effects the hawa se ki prevent kai پوه خوروانه کوم لاس پوینټ نه نرسینګ انټرونشن د ستري قصره بدل موږ انټرونشن پر پام کو ګوره د پرسن له موبیلیټي پرووايډ کو مطلب رینج اف موشن ایکسرسایز ایموبیلیټډ چې کوم دینو سالور ټایم چې کوم دینو هغه کیو آی ډی مطلب پور ټایم اډای چې کوم دینو دا وسو کو دی ایموبیلیټ کو ګرځو به اور ایکسرسایټیو ډیوایس داسې ډیوایډ چې کوم دینو هغه دته اپلای کول پکار دی خجی اوس بل چې کوم دي نو اسوسییټیو ډیوایسز دی پرووایډ فار سیفټي دا نو سیفټي د لپاره به هم موږ دل سګو هغه انټرونشن کوو ویلیوالیټ ټوایلټ سیټ چې کوم دی نو کله کده ته مطلب پرسنل د سوي هغه ډیفیکلټي وي نو د موږ چې کوم ټوایلټ سیټس دی هغه به هم برکو بل های بیک لیگ آن چیر سو دے می سټینډ ایزیر نو چې کله خجی بیا به ګورو چې د دې ډرګ چې کوم دی نو هغه هایر بیک لیگ ان چیر سو دے میډ سټینډ ایزیر نو په کار دي چې دل سوګو چې دې کله ودرېږي هم نو دل هم هداسې د ګریل وغیرہ چې کوم دی نو هغه پرووایډ کول په کار دي چې دې چته پالینګونه شي پالینګ ریس په دې کې ډېر زیات وي په هډیک کې بل ترون چې کوم دی نو نو ترو رب آر ادر هیزیډیس مطلب دی بګوري چې کم سدي هزیډیس پوي نو د څوکړو هغه وهم لرک مطلب داري سیمپل چې کوم داسې سبټانس چې داخې د وجې چې کوم نو دا پارکینسنزم سیوا کیږي راوځي کی لرکې بیرس ان باتروم بیرس مطلب دا چې کوم داسې سایډ وال کې دغه لګولي په باتروم کې یا ټایلټ کې تکتا اگرل غونډه کې هغه دم کې دغه بیرس ان باتروم نو کډز سرفیس صحیح دی نو دا شانتي ویډیوګان پر چې موږ کوم نو سلیچ رحمت یوټیوب چینل فالو کې ان شاء الله سبسکرایب کې او بیل آیکن دباو کې او شکر دی موږ چې کوم دی د نیورولوژیکل نرسینګ چې کوم یونټ نمبر 3 دی په ایچ ان 2 کې نو هغه کمپلیټ کړ صحیح دی دا شانتي ویډیوګان پر موږ تاسو نه چې کوم نن توقع کو چې تاسو به ګور ان شاء الله خدا حافظ اپنا خیال لایک سټوډنټ